رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم صل على سيدنا محمد. ها دې سبق کې نن دا خبره کوي تاسو ویلو ماضي چار حرفي ولا قانون تاسو یې چې هغه ماضي چې داغه په شروع کې سلور حروف راغلي برابر خبره ده کله سلور اصلي او کدرې اصلي او یو ځای دي نو علامت مضارع با په فعل مضارع معلوم مشو کې مضمون وي د دې علاوه علامت مضارع د فعل مضارع معلوم مشو کې دا مفتوح ده وي یعنی که کلم ماضی سے حرفی وي و ضربا یضرب نصر ينصر حسب يحسب فتح يفتح او یا ماضی پنځ حرفی وي یا چې حرفی وي لکه تفاعل يتفاعل تصرف يتصرف استنصر يستنصر اكتسب يكتسب احمر يحمر نو بری ټولو کې بابونو کې علامت مضارع په مضارع معلومه شو کې مفتوح وي صرف ضرور بابونه دي چې باغې کې علامت مضارع دا مضمون وي یو افعال یو تفعیل یو مفاعله ایو باب فاعل له دلیل جمع مضارع ول نو باب فاعلنا اکرم یکرم او صرف يصرف ضرب يضرب او دحرج يدحرج دې پوښتنه نو دې ته ماضي چار حرف ولا قانون تفویل چې ماضي چار حرف ولا قانون دې ته لګي چې هر هغه ماضي چې دغه په شروع کې دا ماضي په لونه سره د ضرور روپي برابر خبره ده د ضرور نه اصلي او کا یو اصلي او یو ځای د درې اصلي دا مضارع معلوم کو چې بیا علامت مضارع مضمون وي د دې نه علاوه څومره فعلی دا څومره بابونه دي نو باید به علامت مضارع څنګه په کومي دا مفتوح د دې دا قانون دا مخ شوی دی و د دې قانون وجه کوي چې لکه په دې قانون کې څه وجه ده د دې قانون کې څه وجه ده چې دا قانون د چری دا وجه سره وجه ذکر کړی یو وجه دا ده چې یو ثلاثي او یو رباعي دی نو په ثلاثي او په رباعي کې اصل چې دی هغه ثلاثي دی او رباعي چې د فرع ده په ثلاثي او په رباعي کې اصل څه دی او رباعي چې د سره فرع ده دا شانتي په حرکاتو کې فتحه دا اصلي حرکت ته څنګه دا خفيف ته او ضمه چې دا سره دا ثقيل له دا فرع اصل ته فرع ته ورکړل یو وجه شو واځي چې په ثلاثي او رباعي کې ثلاثي اصل او رباعي سره دا ولا قسم وای ثلاثي سره اصل او رباعي سره او په حرکاتو کې فتحه اصل ده او ضمه څه اصل ده یعنی موږ په عربیان کو چې څومره کلمات دي نه بدی کو کوشش کوي چې په دې کې باندې ثقل باندې درانه شي د صفات په اعتبار سره فتحه اصل ده او ضمه چې نه درانه سره فرع ده جو اصل ده او فرع ته ورکړل شي یو جدا شولا به مو جدا ده چې پدې کې دا چې دا قلیل الاستعمال دي صحیح قلیل الاستعمال دي او قلیل الاستعمال دي نو لکه دا لګ استعمالي دي او دا نور بابونه دا درې حرف دي او پنځه دا درې حرفونه ول دي دا ډېر استعمالي دي دا درې حرفونه ول استعمالي دي او دا رباعي او خماسي دا استعمالي دي کم استعمالي دي چې کم ډېر استعمالي دي هغه د خفت تقاضا کوي تم چې ډېر استعمالي کې نه سره کار کوي نو دی ویل دا خفت پیدا کول لپاره چې ثلاثي ډېر استعمالي کې نو په ثلاثي کې په علامت مضارع باندې فتح راغله وایي ها او دا چې دا ضرور دا کم استعمالي کې نو څنګه په دې باندې سمر راغله خوښ نو بیا دا خبره ده چې ته چې په دې ضرور کې دا ثلاثي زیات استعمالي او دا ضرور اړخونه ولا پنځه شپږ ولا دا کم استعمالي کې نو دا کوم والي استعمال نو د نوم په دې باندې سمرا واستلا لکه دا واجب قلیل استعمال دي ویلي باندې نو دا کوم چې پنځه حرف دي لکه اجتنبا یجتنبو
تصرف يتصرف اقم تشبكوار بجري لك استنصر يستنصر او اجلون يجلون يقشعر يقشعر احمر يحمر دبای کی ولې ته علامت مضارع باندې فتحه وي هغه قلل استعمال دي کنه هغه قلل استعمال دي کنه دبای باندې ته ولې ترنه دا فتحه وي چې زموږ بنه خبره باندې پوه شوي ها نو په دې باندې موږ فتحه ده کوي چې په دې کې حروف سیوا دي سبب سیوا دي مثلا بنزار په دې پښپک شپږار په دې مثلا وار په دې په ما نو چې حرفونه به سیوا دي برابر او ټول استیه که صحیح او کار صحیح چې حروف به سیوا دي نو دا حروف د زیادت توري نه په دې کې لکه ثقل راغلی سبب راغلی او چې ثقل به راغلی چې زمو په تم راولي راغوم ثقل ثقل در ثقل خرابې برابر ویګه باندې ها درې خبرې شو ګوره یو من قانون وکړه چې کم با چې بای کې ضرور حروف پر ماضی په اول کلمه کې راغلي برابر خبره ده ضرور راځي د درې اصلي یو ځای دی علامت مضارع با د مضارع معلوم کو شروع کې بسوي او د دې علاوه څومره بابونه دي بای کې و مفتوح وي واښه دا ثلاثي هغه خماسي او ثلاثي او کار څه وجه سره بالقوجري یو وجه دا چې دا ثلاثي اصل دی او رباعي سره او دا شان دي فتحه اصل لا او ضمي اصل دا فرع فرع ټول شو مې پوښتنه به دا چې دا ثلاثي جنان دا تسهيل الاستعمال او دا نور بابونه چې تاسو قليل الاستعمال دي لکه ما دا غوړې دا بیا ځکه موږ کتاب وګورې چې ماضي قليل دا ثلاثي دي دا کثیر الاستعمال دی او کثیر الاستعمال د قاعده د خدمت کوي په دې ودینه په علامت مضارع باندې فصلاسیو کې فتح راغلی او دا نور بابونه دي دا قلیل الاستعمال دي دا قلت استعمال دی په دې علامت مضارع باندې ضمه راغلی نو چې دا قلیل استعمال دي نور دا هم قلیل استعمال دي لیکن ته رباعي سیوا دي اری بنزار بنوالي شپږار بنوالي دا هم دا بنزار د درېو سیوا دي بنزار کو دي اشپغار کو دي دا هم قليل الاستعمال دي پای کې دوه څه معنا لګي نو پای کې څه معنا کومه چې هغه کې حروف سیوا دي د حروف د سیوا والي د ودینا د حروف د کسبت د ودینا په دې کې سره راغلي څه الله دې کته په زمم راولي تو زمم سکه حرکت ده واښه اې درازاله چې دا وایي چې بنزار حرفونه په راغلي په ماضي په لونی کې بنزار حرفونه راغلي نو پای او علامت مضارع مفتوح بوي احراق يحرق احراقا احراق ماضی کی څو حروف دي بنزلی کنا ها بنزلی کنا نو احراق يحرق بقارو يحرق تولي وي دا يحرق تولي وي نو دی وجه دا چې بری کې دا ها چې کنا دا به د خصوصو ته پاراګل دا به زائد د زائد د بګي د خصوصو ته پاراګل دا اصل کې ته چې نه احراق يحرق احراقا اصل کې څو اراقا اگر بزو اراقا چې اراقا شو زور په کې پاتې شو سرور په کې پاتې شو کنه راغ سرور افنو اراقا وګورئ اراقا یوري اراقا مثلا بزو ها اریقا څو باندې اریقا کوم قانون دی یو قانون باوره یو دی اریقا یا واو یا متعارفی ما قبل دلیل حرف سی ساکن و حرکت ماخوذ نقل کو قالب نو پایا کا زبر اگر پاری سره پته اب واو او فتحه ضمه او کسره مخبر حال باندې یقول یبي او يقال باو ادي پوښي ها او احراق یریق باندې اعتراض لري چې لګتا وی چې په ماضی پینځار غونې د بایله علامت مضارع مفتوح راځي او احراق یریق باندې علامت مضارع مفتوح ده څه جواب ده یا احرام باندې څه احرام څو وګي احرام دا هاي ته کولی څه وکړی نه ور خلاف تیاز او څه څه پر اواز په کټ کړی اره پوښتنه بل مسؤل ما خبرته وګوره دې څه ها لاول کو د زین کې دا وته دی چې مونږ کله په یو پټو کتابونو کې په صرف کې په دې کې مونږه ماضي چا راټول قانون ویلو نو دا دغه وځه ماضی چا رفع والا قانون سره شکلا د فعل ماضی فلا ولې څنګه کې
سلور حروف چې دا پکې راغلي وي برابر خبره ده که سلورونه اصلي وي او کدري اصلي یو سوي زائد وي نو علامت مضارع با د مضارع معلوم بسو کې بسوي مضمون بوي د دې نه علاوه چې څومره هم بابونه دي پایږي به علامت مضارع سوي आवाज نه راځي ګره سببي مفتوح بوي د دې وجه سره د دې وجه سره دوه وجې دي یو وجه دا چې ثلاثي اصل له او رباعي سره فرع او دا سره بلې پوښتنه تاسو ها اوس وګورئ وفتحت هذه الحروف للخفه او د مضارع معلوم په صيغو کې با علامت مضارع مفتوح وي په خفت لپاره او د مضارع معلوم په صيغو کې با د مضارع معلوم په صيغو کې با علامت مضارع مفتوح وي د خفت لپاره یعنی دا چې دین دا سری کثیر الاستعمال دي سری کثیر د ثلاثي بابونو چې دا سری او کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي دی او جنا دی باندې په فتح راځي الا فی الرباعی مگر په رباعی کلمه کې بدل کې د رباعی نه مراد سره چې بای په ماضی کې سلور روپی برابر خبره ده که سلور نه اصلي لکه دا حراجه او کا درې اصلي او یو زائد درې اصلي یو زائد وي لکه په دا درې بابونه کې افعال سلور بابونه دي چې آی په شروع کې چې دنه دا سلور حروف راځي په ماضی بلاولې چې افعال د فعل مفاعله او بابه فاعل له سرور ماضی سرور حرکات ولای د توالي اربع حرکات وي او رسو روان دي توالي اربع حرکات سبا سبق ان شاء الله راشي وهو فعل وافعل وفعل وفاعل يعني فعل لا باب فعل لا ماضي له وليسغه فعل لا يفعل افعل يفعل فعل يفعل وفاعل يفعل لأن هذه الأربعة رباعية زكذا سلور سري رباعي والرباعي فرع للثلاثي أو رباعي فرع للجرع والضمة أيضا فرع للفتح أو ضمام ده شادي فرع للسرع لفتحي ده بسكي يلقى بليما نقوش تاسو وقيل أو چادا بيدي دي چلي قلة استعمالهن چې لکه دا سلور ماضی چې دغه ماضی صرفه والا دا غوړه زیات استعمال ولله کې د خفت لپاره موږ فتح راوړل دین له دا نور معمول چې دینو تعالی کا قلیل الاستعمال دي دا قلت استعمال د جناب لري معنی زمه چې دا راوړل شي نه ويفتح ما خا نو ته چې دا نور بابونه خوب لکه چې دینه دا هو دغه دي قلیل استعمال دي خو چې ثلاثه ډېر استعمالي دا نو خډېر استعمالي کوم چې پنځار فون والی لکه اکتسب تصرف او کوم چې شپږار فون والی لکه استنصرف دا نو بایګری ولې فتح راوړل نو ويفتح ما وراءهن لكثرة حروفهن دولي لكثرة حروف دا مطلب دا چې لکه د کثرت حروف دوی نه بدی کې ثقل لاغله لکه دا به زمه هم راولي نو دا به لکه ثقل خرابي برشي او د کثرت استعمال دوی نه د قلت دا حروف دي نو بدی کې کثرت حروف راغلي دي د کثرت حروف دوی نه بدی کې لکه ثقل نه دا قاعده خلافت کوي واښوي اما یوریق دا اعتراض نه جواب دی چې ماضی 50 حرفونه والی نو مضارع ته دا علامت مضارع باید مفتوح وي او احراق یحرق بده علامت مضارع مضمون ده و اما یحرق اصله یریق اصل الذي یریق ده یعنی احراق یحرق اصل کې اراق یریق و من الرباعي دا رباعي ده فزيدت الهاء على خلاف القياس و ها به ذکر کړی دا خلاف القياس لکه پوښتنه دی باندې ځکه کنه چې لکه دا خلاف قیاس په کې څنګه راشي دا چې لکه د فعل باوزانو کې دې څه دي چې دا حمزه واستر راغلی او دا حمزه واستر ورته په کې ها راغلی افعل يفعل افعل دا باب کې چتريش دی ویلې باندې نو دا به سره راغلی نو خو څه صوت په आवाज په کې خاصه کوي دا هاګانی په پیدا کوي چته خو به نه شوي بس ته